فصل في أن الصورة الجسمية لا تتجرد عن الهيولى. فصل رابع ده ما شاء الله. فصل في أن الهيولى لا تتجرد عن الصورة لأنها لو تجردت عن الصورة فإما أن تكون ذات وزع أو لا تكون. لا سبيل إلى كل واحد من القسمين فلا سبيل إلى تجردها عن الصورة. أما أنه لا سبيل للأول فلأنها حينئذ إما أن تنقسم أو لا سبيل إلى الثاني. طالبانو دا فصل رابع ده روان فصل غرض او مقصد طالبانو د مصنف دا دی چې په دې کې دا خبره ثابتې چې څنګه په فصل ثالث کې ذکر شو چې صورت جسمیه بغیر د هیولا نه نشي موجودېدل. داسې طالبانو هیولا بغیر د صورت جسمیه نه نشي موجودېدل. طالبانو مخکې فصل کې ملزومیت د صورت جسمیه ثابت کړو چې هیولا ورسره لازمه ده او په دې فصل کې ملزومیت د هیولا ثابتې چې د هیولا سره صورت جسمیه لازم ده. نو د دې په منځ کې تلازم ده. څه شری شنه تلازم طالبانو باب تفاعل ده. تاسو ویل دي چې باب تفاعل کې فعل صدور کیږي د جانبین. فعل صدور کیږي د جانبین. ماشاءالله. نو صورت جسمیه د هیولا سره لازم دی او هیولا د صورت جسمیه سره لازم دی. ځکه مخکې فصل کې ملزومیت د صورت جسمیه او هیولا لازم او اوس په دې فصل کې ملزومیت د هیولا ثابتې چې هیولا سره صورت جسمیه څنګه لازم دی. نو فرمای ان الهیولا لا تتجرد. هیولا چې کومه ده دا نشي تجرد معنا مې در مخکې باب فصل کې کړی و چې دا لا تتجرد هیولا نشي موجودېدل عن الصورت بغیر د چانه صورت جسمیه نه لانها سره دلیل ذکر کوي. طالبانو ځان لږ پویوي د دې فصل خلاصه درته ویم. هیولا بغیر د صورت جسمیه نه نشي راتلی. ولی ځکه حکماوی پختنه کو چې د هیولا بغیر د صورت جسمیه لکه التویل چې صورت جسمیه بغیر د هیولا ناراضي التویل چې صورت جسمیه بغیر د هیولا نشي متناهی بولی کو غیر متناهی بولی دوړ شقین باطل. اوس دلته داسې وي چې هیولا بغیر د صورت جسمیه نه نشي راتلی. ولی که هیولا بغیر د صورت جسمیه نه راشي حکماوی پختنه کو مونږ د هیولا بغیر د صورت جسمیه نه ذات وضع بولی که غیر ذات وضع بولی. دا هیولا چې کوم ځان د راځي صورت جسمیه بنی ورسره ذات وضع بولی ذات وضع دا معنا عبد الله کارسی چې قابل د اشاری حسی بوي کنه بوي قابل د مخکې یو خبرم کړی و ابتدایي درسونو کې قدر ته یادې چې هیولا ته بذات او مستقل اشاره نه کیږي مگر کیږي په تبع د صورت جسمیه کې وکړي. ماشاءالله دا سم ویلو کنه. نو دا هیولا چې ته د صورت جسمیه نه بغیر راځي هیولا د صورت جسمیه نه بغیر وختنه دا کو چې دا هیولا ذات وضع ده غیري ګوري طالبانو د وضع ډیری معنی ورستو ان شاء الله تفصیل کوم به په عبارت کې د الفاظ او تشریح ته خډيره خو د وړاندې نه دا شی ذهن کې کېنو چې د وضع خو ډیری معناګانی دلته چې کومه د وضع معنا منګه کو نو دلته د وضع معنا دا چې دا به قابل د اشاری حسی وي. دا به قابل د اشاری حسی نو هیولا ذات وضع بولی که غیر ذات وضع بولی. ماشاءالله دواړه شقین باطل دي. دواړه شقین باطل. که هیولا ذات وضع بولی ام دا شقم باطل دی او که هیولا غیر ذات وضع کې دا شقم باطل دی. اول چې هیولا دا غیر ذاتی وضع داتنی اول لوخلک غیر ذاتی وضع شي یعنی مطلب قابل د اشاری حسی نشي قابل د اشاری حسی نشي. دا طالبان ورستو روان دي دا پرېدا اول منګه دا ذاتی وضع داتنی بیانو دا چې کوم غیر ذاتی وضع دي چې قابل د اشاری حسی نشي دا پرېدا. که هیولا چیرته ذاتی وضع شي قابل د اشاری حسی قابل د اشاری حسی یعنی هیولا قابل د دې چې اشاره حسی ورته وشي قابل د دې چې اشاره حسی ها وش کله هیولا قابل د اشاری حسی شوله جسم شو کنه شو
جسم د کړو کنه قابل د اشاری حصي څوک وي جسم د کړو جسم د تنه جوړ کو اوس خبره دادا چې جسم د کړو نو تقسیم به قبلي کنه به قبلي دواړه شقین باطل دي دواړه شقین حکما وي جسم د کړو ذات وضع د کړه قابل د اشاری حصي د کړو جسم د تنه جوړ کو نو اوس به حکما وي چې تقسیم به قبلي کنه به قبلي دواړه شقین به څنګه دي باطل دي ولی کته وی چې تقسیم نه قبلي نو دا خبره خو مخ کې تیر شوه دا پچا کې په جزء لا يتجزا کې الته بطلان د جزء لا يتجزا نو کړي چې هر جسم تقسیم قبلي کته وی چې حیولا ذات وضع شو جسم شو کنه تقسیم قبلي کنه قبلي کته وی تقسیم نه قبلي مونږ دواړه شقین باطل دي دا شق چې تقسیم نه قبلي دا ولې باطل دي ځکه بیا خو ثابتي کې جزء لا يتجزا او حکمو جزء لا يتجزا باطل کو په دلیل سره او کته داسې وی چې تقسیم قبلي نو حکما وی دام باطل د من پختنه کو کته وی چې د حیولات تقسیم قبلي نو دا هم اوس من پختنه کو دام باطل د ولی چې تقسیم قبلي حیولا په جهت واحد کې بدلی دغه تقسیم قبلي که په جهتینو کې قبلي او که په جهات ثلاثه کې قبلي حیولا چې ذاتی وضع شو جسم شو تقسیم به قبلي کنه قبلي که تقسیم نه قبلي دام باطل ده ولی باطل ده جزء لا يتجزا ثابتي او جزء لا يتجزا خود باطل کړي دي او کته چې تقسیم قبلي پختنه کو چې تقسیم قبلي نو درې احتمالات دي یا به تقسیم په جهت واحد کې قبلي یا به تقسیم په جهتینو کې قبلي او یا به تقسیم په جهات ثلاثه کې قبلي ماشاءالله که چرته تداوی دی خو متوجي چې حیولا تقسیم قبلی په جهت واحد کې نو د حیولان دی خط جوهری جوړ شو حیولان څه جوړ شو طالبانو دی خو چې په دریوانو جهاتو کې د تاسو مخکې د کړي دا خبره چې په دریو جهاتو کې تقسیم قبلی هغه جسم دی چې په دوو جهتینو کې تقسیم قبلی هغه سطح ده او چې په جهت واحده کې تقسیم قبلی دا خط دی دا خط دی طالبانو دی خو دا خپل تاسو لاندې خبيسان ویلي دي دغه کې ویلي دي شرعي تعذيب او مرقات وغیرہ الته دا چې ګوري خط په یو جهت کې تقسیم قبلي چې طول دي څه شي د شابه خط د چانه جوړ دي نقطونه جوړ دي منیر خط د چانه جوړ دي نو نقطه برزي داسي عرضن زي کنه د شي طولن زي خو چې ډېری نقطې راوځي کې حرف ته جوړيږي کنه نو خط صرف په یو جهت کې شابه تقسیم قبلي چې څه شي دي طول او سطح اخیر د جسم چوي اخیر د جسم اخیر د جسم دی باندې چې دا برسي دا سطح ده دا اخیر د جسم دی سطح چې دی په جهتینو کې تقسیم قبلي طول عرض طول عرض ماشاءالله او طالبانو جسم په جهات ثلاثه کې تقسیم قبلي دا ځکه چې دی باندې پوښی تاسو یې دي خو صرف دهانی می درته وکړه جسم به په جهات ثلاثه کې تقسیم قبلي طولنم قبلي تقسیم عرضنم قبلي عمقنم قبلي لاندې ماشاءالله هر جسم چې روالي طول بم تقسیم قبلي عرضن بم قبلي عمقن بم قبلي چې لاندې جوړ والي دي خا تانه پختنه کو چې حیولات تقسیم قبلي نو په جهات واحد کې قبلي که جهتینو کې قبلي که په جهات ثلاثه کې که چیرته تداوي چې حیولات تقسیم قبلي خو په جهت واحد کې نو د حیولان د خط جوهري جوړ دا جوهري ورسره ځکه وایي رسو درته بیا مخه خط مستقل موجوديږي طالبانو وایا کنه خط مستقل موجوديږي اوس تعالی زویم عبد الله کارسیب چې ته ولي کده خپل نامه عبد الله نو ته په دې اوا کې لګي چې دا عبد الله صحیح ده نه ضرور دا خط څه غواړي سطح غواړي سطح غواړي کنه دا سطح غواړي ضرور به ته یو سطح جوړې لکه اوس موږ د خط کوم دی بورډ باندې سطح ورته پکار ده او که ته په هوا کې دغه وکړو دا خاصه واجنګول نو ګورئ جوهري ور سره ځکه وایو چې توی چې حیولات تقسیم قبلي په جهت واحد کې نو د حیولان د خط جوهري جوړ جوهري په دې معنی چې مستقل جوړ ځکه حیولا جوهر دی کنه مخکې مېلې کنه صورت جسمیه هم جوهر دی او حیولان څه شي مخکې مېلې نه ولې نو چې اوس حیولان د خط جوړ کو کم خط نه جوړ شو خط جوهري جوهر دی دا او کته داسې دی خو خط جوهري شو او خط جوهري څنګه راتلې نشي مستقل دا به مستقل لوري ورستوي منګ وایو او کته چې د حیولات تقسیم قبلي په جهتینو کې نو اوس د حیولان سطح جوهري جوړه کړه سره ته جوړه کړه جوهري ور سره ځکه وای چې حیولا جوهر دی نو سره ته جوړه کړه سطح ماشاءالله
او کته داوي چې نه دی خو متوجي چې هیولا تقسیم قبلی په جهات ثلاثه کې په دریو جهاتونو کې تقسیم قبلی هیولا د څه شی جوړ وای کنه په زوره هیولا د څه شی جوړ کړ جسم جوړ دی خو متوجي چې هیولا د جسم جوړ کړو الته بیا مخکې مونږ ویلي بار بار چې هر جسم مرکب دی د وای دوه شنه هیولا د مرکب کړه د خپل نفس نه او د غیر هیولا د مرکب کړه او هغه شی چې مرکب شي د خپل نفس او د غیر نه دا باطل لہذا هیولا ته جسم ویل دا باطل دا کیسه د چانه جوړه شو دا د دینه جوړ شو تاویل هیولا تقسیم قبل نو دا دوړه شقین باطل شو کنه دی خو متوجي هیولا ته جسم ویل دا سدي شابه باطل ځکه هیولا خو جسم نه دی کنه چې دی هیولا جز د جسم مخکې ولې دا خو جز د جسم نو دا د دینه جوړ شو چې تاویل چې تقسیم قبلې پچا کې په جهاد ثلاثه کې نو هیولا چې څنګه هیولا ته جسم بیل دا باطل دي دا سي هیولا تقسیم په جهاد ثلاثه کې دا باطل دي څنګه چې د هیولا تقسیم په جهات ثلاثه کې باطل دي دا سي تقسیم په جهتین او په جهت واحده کې دا سي دي باطل دي نو لہذا دا خبره کول چې هیولا تقسیم قبلې دا سي دي باطل مخکې مې ویله کته وی چې هیولا تقسیم نه قبلې دا باطل او کوي چې هیولا تقسیم نه قبلې تقسیم قبلې که تقسیم قبلې ام باطل او که تقسیم نه قبلې دواړه شقین سي دي شابه باطل تاسو په شی په دې باندې دویم شق پکې طالبانو دادي دویم شق چې هیولا غیر ذاتی وضع شي څه شي شابه یعنی قابل د اشاری حصي نشي قابل د اشاری حصي نشي څنګه چې دا شق اول موږ باطل کړو چې هیولا کې قابل د اشاری حصي شي دا باطل ده دا رنګ کې څنګه هیولا غیر ذاتی وضع شي او قابل د اشاری حصي نشي دا څنګه ده دا به ان شاء الله وایو خو چې عبارت کې غزي ته ورسېږو صحیح ده اوس موږ د دې عبارت وایو په عبارت کې وضاحت پروت ته الفاظي وضاحت غواړي خو یو دا عبارت تاسو خلاصه کې چې پوه شئ ور باندې ګورئ دا وی فصل فی ان الهیولا هیولا چې د لا تتجرد عن الصوره دا نه موجودیږي بغیر د صورت نه څه شی مراد ده صورت جسمیه مراد لانها زکا دا هیولا چې ده لو تجردت کچرتا دا خالی راشي یوازې راشي عن الصوره د چانه صورت جسمیه نه یوازې راشي نو پختنه حکماوي موږ پختنه کو فاما ان تكون ذات وضع یا بدا هیولا څنګه راځي ذات وضع راځي لاندې ناکید څومره خسته نقطه لګولې ده ذات وضع لاندې قابله للاشاره الحسيه یا بدا هیولا قابله د اشاری او لا تكون او الا تكون او یا قابله ده اشاره حسي نوي یعنی غیر ذاتی وضع غیر ذاتی ته وضع معنا موږ څه وکړه ما ویل چې وضع ډېری معنا غان لري خو دلته د وضع معنا قابله د اشاری حسي غیر ذاتی وضع قابل د اشاره حسي نوي ماشاءالله لا سبيل الى كل واحد من القسمين موږ دواړه شقین څه دي اسلار نشته الى كل واحد هر واحد من القسمين دي دواړو قسمونو ته که هیولات څه بولی ام باطل ده او که هیولا شابه نو ارکل چې دواړه شقین باطل شونو فلا سبيل الى تجردها عن الصوره هیڅ لار نشته چې تدي دا هیولا موجوده کې بغیر د چانه اما انه لا سبيل الى الاول ارچ اوله خبره د شان د اولی خبره داده لا سبيل الاول چې اولی خبره ته هیڅ لار نشته اوله کومه او شابه ماشاءالله چې ته چې هیولا څه ده ذات وضع منګه دوخته په خلاصي کې څه ویل په خلاصه کې مدا ویل چې ذات وضع د کلنو پښتنه کو منګه چې وضع د هیولا تقسیم ماشاءالله تقسیم قبلې ک نه قبلې به دواړه شقین څه دي شابه باطل کته چې تقسیم نه قبلې جزء لا يتجزا ثابت یوای کنه جزء اثبات د جزء لا يتجزا په فصل اول کې ابطال د جزء لا يتجزا نه وکړي او کته چې تقسیم قبلې نو بیا پښتنه کو ګور دا وسوي دا فرمای اما انه شان د خبرې د لا سبیل الاول دی اولی خبرې ته هیڅ لار نشته چې ته چې دا څه د ذات وضع شي ولی فلانها زکا دا هیولا چې د حين اذن په دغه وخت کې اما ان تنقسم او لا
یا به دا حیولا څه کې شابه لا سبیل الی الثانی دویمه خبره ته هیڅ لار نشته کمی خبره ته تقسیم نه قبلې وګوره یا به تقسیم قبلې دا اوله خبره ده او لا نو دا دویمه خې چې لا سبیل الی الثانی دی دویمه ته هیڅ چې ته وی چې حیولا دراشي او تقسیم دی یعنی دا د ذات وضع شی او تقسیم دی قبول ولی کدا سي دی ویل خو لان كل ما له وضع فهو منقسم ارغه شی چې ذات وضع شي نو هغه به سوي شابه ابا تقسیم قبلی على ما مر واذا خبرت تیر شوی ده في نفي الجزء الذي لا يتجزا پچا کې تیر شوی کوست د سویل چې حیولا ذات وضع د خو تقسیم نه قبل جزء لا يتجزا دي ثابت کړو اول ته په دلیل سره هغه باطل ګرځولې دي ماشه ولا سبيل الى الاول وهي اسلام نشته شابه یو دوه شکل ته کې باطل دي کته وی چې ذات وضع ده حیولا او تقسیمه نه قبلې دا نه قبلې خو ختم شو چې دا خو نشي ویلې کته وی چې تقسیمه قبلې نو بیا وایو چې دا تقسیم قبلی نو پچا کې قبلی په جهت واحده کې که په جهتینو په جهت ثلاثه کته وی چې تقسیم قبلی په جهت واحد کې وای شابه څه شي حیولانه څه شي جوړ شو دا څه وای او کته وی چې تقسیم قبلی په جهتینو کې شابه او کته وی چې دا حیولات تقسیم قبلی په جهت ثلاثه کې دا فرمای لا سبيل الاول لانها زکدا هیولا چې د حين اذن په دغه وخت کې اما ان تنقسم یا به تقسیم قبلی دا هیولا په جهه واحده شابه چې کله تقسیم قبول کړو په یو جهت کې نو فتكون خطا جوهريا ستنه جوړ شو خط جوهري او زکه چې خط چې په یو جهت کې تقسیم قبلی په کم جهت کې طول کې نو د هیولان خط جوهري جوړ شو او فی جهتین یا به تقسیم قبل شابه چې څه شه د لاندې نه کې توي طول دیوال نو فتكون سطحا جوهريا د هیولانه څه جوړ شو شابه سطح جو کاری سره متوجي لاندې کتاب ته ګوري ها نو د هیولانه به جوړ شي سطحا جوهريا څه متن جوړ شي متوجي او فی ثلاث جهات او یا به د هیولا تقسیم قبلی په دریو جهاتو کې به فتكون جسما هیولا څه وګرځیدا جسم دته نه جوړ وكل واحد منها باطل دا دریوانه احتمالات چې دلته ذکر شو دا دریوانه څه دي باطل ما ویل چې جسم دته نه واغستو نو هر جسم مرکب به د چانه د هیولا او د صورتي تا خو هیولا ته جسم یې نو هیولا د مرکب کړه د جسم او د چانه دغه نه د صورت جسمیه او د هیولا نو هیولا مرکب شو د خپل ځان نه چې هیولا ده او د غیر نه چې صورت جسمیه ده او ارشه چې مرکب شي د خپل نفس او د غیر نه دا باطل وي لہذا هیولا ته جسم بل داسې دي شامل ارواحد د دین دا باطل دی طالبانو که هیولا تقسیم قبول کی په یو جهت کې دام باطل ده ځکه خط جوهری ته نه جوړیږي او که چرته تقسیم قبول کی طالبانو په جهتینو کې څه ته نه جوړیږي لکه متوجی دی خو که چرته دا تقسیم قبول کی په یو جهت کې خط جوهری ته نه جوړیږي دا باطل ده دا ولی لکه متوجی دی خو طالبانو خط د دوو سطحینو په مابین کې څنګه وی راکړه دی خو ګورې بورډ ته ها اوس په دا پیژنه چې تاسو دا خبره باطله کوي خط طالبان بسم الله الرحمن الرحیم ټیک شو دا خط چې ما ولي کوله طالبان دا ضرور دو سطحې لري څه لري یو سطح به دنه فوق وي او بل سطح به وای کنه دینه بغیر خط راتلی شي نجي وای دینه بغیر راتلی شي خبيثانو دا مشاهده ده د پستر ګورته ګورې د دینه بغیر نشي راتلی چې لاندې دا احاطه ولکې په سطح باندې او اندانګه دا احاطه ولکې په مافوق باندې دینه بغیر نشي راتلی ها تاخذ هیولانه تجور بخطي جوهري طالبان دا و جوهر شو دا څه شو جوهر شو چې کله دې دا جوهر کړو دا به اوس مستقل موجودي وای کنه چې مستقل دې موجود کړو تاره پښتنه کو چې دا خط چې دا دو سطح بر لاندې او بر کومه سطح لګیدلې دا خط دې د لپاره مانع دی که غیر مانع دی دا خط چې کوم تا موجود کړو دا سطح را پریدي کنه را پریدي مانع دی یعنی منکون کې د سطح وای شابه او غیر مانع دی وای څنګه دی شابه کله داسې دی ویاله
چې دا خط غیر مانع دی د دوړو سطح خط غیر مانع دا ګوره خط جوهري دا معنا چې دا په خپل جوهر کې مستقل دی دا چاته ضرورت نه لري او خط خو هغه دی چې دا شاته ضرورت لري سطح ته ضرورت لري چاته ضرورت لري نه سطح ته ضرورت لري څنګه وې خط سطح ته ضرورت لري تا دا هیولانا خط جوهري جوړ کړی دی نو دا خو لاندې او بر د دینه سطح دی وستانه تا پښتنه کو کته دا مستقل کی نو چې مستقل کی دا د دې دواړو سطحینو د لپاره مانع دی که غیر کته وی چې چیرته غیر مانع دی وایا کنه غیر مانع دا سطح هم نه بریدي دام نه بریدي نو چې غیر مانع دی طالبانو سطحینو تداخل راغی سطحینو ولې غیر مانع شو چې غیر مانع شو دا سطح لاندې رالو دا بره لاړه چې رالو نو تداخل د خطوط راغی وای شابه سطح چې یو بل کې نه نوځي نو خطوط هم نه نواته کنه ماشاءالله او د خطوط تداخل دا باطل د خطوط تداخل باطل دا خو مشاهده ده کنه اوس د همدې د پاسه بل خط د دې د پاسه بل خط د دې د پاسه بل خط د دې د پاسه دا څه شته جوړ شو تداخل هیڅ شی هم جوړ نشو دا څه کړی هیڅ شی هم جوړ نشو ځکه چې تداخل د خطوط دا باطل دی ولی کچرته مطلب تداخل د خطوط وشي طالبانو دلته شما کم دغه ولي کولو عنوان د دې د پاسه بل راځي د دې د پاسه ذکر دي اجزا په هغه کې نه نوځي او د هغه په دې کې نه نوځي بیا بل راځي د هغه اجزا په دې کې دی او بل په نو تداخل د خطوط سره باطل پته ولګیدله چې خط غیر مانع نشي جوړیدل پته ولګیدله چې خطا غیر مانع نشي جوړیدل ولی کدا غیر مانع شي دا سطح بلاندې راځي دا به برځي نو چې سطح یو ځای کېږي نو تداخل به د خطوط راځي چې سطح یو ځای کېږي سره تداخل به د خطوط راځي بیا تاسو نه پوهیږئ مړه سره ورته لاندې ورته بل کرښه ولیکم دلته مثلا موږ ولیکو الله دلته ولیکو محمد صلی الله علیه وسلم ټیک شو دا طالبانو بل خط دی دا سطح چې د دې سطح سره یو ځای شو تداخل راغی نو رښتیا وایو خود په خود تداخل د خطوط راغی ګرانه اوس پوه شئ کنه تداخل د خطوط راغی تداخل د خطوط سره باطل نو دا خط غیر مانع ګڼل چې دا خط غیر مانع شي دا باطل تاسو پوه شئ ور باندې لږ متوجي دي خو او کته وی چې دا خط مانع دی خط څنګه دی شابه مانع دی دا خط د بری سطح د پاره مانع دی هغه نه را پری لاندې سطح د پاره مانع دی دا نه را پری ځکه چې جوهر دی کنه چې شابه موږ خو جوهر فرض کړی دی التحیلات ته جوړ کړی دی چې هیلا خو جوهر دی ها نو طالبان دا خط مانع شو اوس د دې خط چې کم برنی حصہ ده د دې خط چې کم برنی اجزا دي دا مانع وګرځیدل د بری سطح د پاره نو د دې خط برنی اجزا طالبان برنی طرف دا لګیدل د برنی سطح سره چا سره لګیدل برنی سطح او د دې خط لاندینی اجزا دا لګیدل د لاندینی سطح سره په نه شور باندې سمي ویل د خط برنی اجزا او د خط لاندینی اجزا دا لګیدل لږ متوجي دي خو هر کله چې تا د دې خط اجزا جدا شو کړی ځکه برنی د بری سطح سره شابه او لاندینی اجزا لاندې سطح سره خود په خود دا معلومه شمنته چې د خط یو طرف دا غیر دی د بل د خط یو د خط برنی طرف دا غیر دی د هغه طرف نه چې کوم د لاندینی سطح سره لګیدل غیر شو کنه شو ولې دې خو نه ده چې د خط د برنی طرف هم د لاندینی سطح سره لګیدل دی هم د دا سیده دا څه نه ده د خط چې کوم برنی اجزا دي هغه د برنی سطح سره لګیدل دي چې کوم لاندینی اجزا دي هغه د لاندینی سطح ماشاءالله هر کله چې طرفونه جدا شو کنه نو یو بل شی لازم شو طالبانو هغه دا چې موږ خود داسې فرض کړی او داسې د حقیقت دی چې خط په یو جهت کې تقسیم قبلي کې دوه کې یو کې کنه چې هغه څه دی طول په طول کې دا تقسیم قبلي خو په عرض کې نه قبلي تا چې تنې خط جوهري جوړ کړو نو تقسیم په عرض کې قبول تقسیم په چا کې قبول دا شی ته لازم شروع او موږ تخته ویل چې خط په یو جهت کې تقسیم قبول دا د دې وجنه د خط په عرض کې تقسیم قبول کو چې دا مانع وګرځیدو د دې برنی سطح ولاندنې ده نو چې کله مانع شو د خط برنی اجزا د بری سطح سره ولګیدل او د خط لاندنی اجزا د لاندې سطح سره ولګیدل طالبانو نو د دې نه دا شی لازم شو چې د خط کم برنی
طرف دی هغه غیر دی د هغه طرف نه چې کوم لاندې سطح سره لګیدل نو چې غیر شو تقسیم قبول کو کنه نو خط په طول کې تقسیم قبول کو شابه په عرض کې دا خبره باطله ده ځکه چې خط خو اتفاقا په یو جهت کې تقسیم قبلي چې طول دی او په عرض کې تقسیم دا د دینه دا شی دا نقصان لازم شلو چې تا داسې ویل چې هیولا په یو جهت کې تقسیم قبلي په شان ده خط نو د خط نه جوړ خط جوهري نو هغه دا شی لازم شلو چې دغه یو خط ام په طول کې تقسیم قبول کو شابه او د خط د پاره په طول او په عرض دواړو کې تقسیم ول دا باطل لہذا دا خبره کول چې هیولا په یو جهت کې تقسیم قبول دا خبره شو په نشي ورکو دا عبارت لګوي شابه دا فرمای وكل واحد منها باطل ارواحد دغه درې احتمالات دا څنګه دي دا باطل دي اما انه لا يجوز ارشدا خبره ده چې جایز نه ده چې هیولاد ان تكون خطا تدي وګرځي خط شي ولي فلان وجود الخط على سبيل الاستقلال محال فين شي ور باندې ځکه موجودي د خط طالبانو په طریقې د استقلال سره محال خود وخت می درته ویل کنه چې خط چاته ضرورت لري سطح صوره وای سطح نګوره اوس دا لکه دې ته ما ویل چې ته ولي کده خپل نوم دلته نو ضرور دا سطح وګړي ګوره مستقل چې دا د مستقل موجود شي سطح د ضرورت لري دا څنګه ده محال ده دا ګوره موجودي د خط په طریقې د استقلال چې دا د جوهر شي محال دا څنګه ده ولی ام دا خبره کوي چې کومه په بورډ باندې ولي کله ګوره ورته لانه زکه اذا انتهى اليه کله چې انتها وشي د خط طرفا السطحين تسنیه د طالبان طرفا سره نون غرزیدل په اضافت کې چې کله انتها وشي د خط له د دواړو طرفونو د سطح کم دواړو طرفونه دي توایا دواړو طرفونه د سطح کم خي یو طرف ګوره د سطح بره دی علي کریم یو ګوره کش کړی دی یوي لاندې دی دغه یادې دا وای کله چې انتها وشي د خط د دوه طرفونو د چا د سطح دا یادې فاما اوس وي مختنه کو چې دا خط وس مانع دی د دوه سطحینو کنه دی فاما ان يحجب تلاقيهما یا بدغه خط یا بدا خط مانع وي د ملاقات د دې دواړو نه سو کې دي دواړه کار سطح یادې برنه یو لاندې یا بد دې مانع وي او لا يحجب شبه او الا يحجب او یا بچ دې مانع نه وي لا جائز الا يحجب دا جائز نه ده چې مانع دي نشي دا جائز نه ده چې مانع دي نشي متوجي والا سمانا کدا خط مانع شي منيره خط څنګه شي شابه چې بر سطح هم نه را پری دي شابه لاندې سطح هم نه را پری دي مطلب دا څنګه شي شابه لازم بشي تداخل الخطوط دا جایز نه ده الله يحجب چې مانع دي نشي یعنی چې مانع دي نشي مطلب دا چې بر دغم لاندې راشي او لاندې دغم بر لاړ شي دا وی و الا کدا چې نشنو لازم تداخل الخطوط لازم بشي تداخل د چا خطوط ولي لاندې سطح بر راشي او بر سطح لاندې راشي نو چې دا سطح راغلي خطوط بمرازي کړه لازم بشي طالبانو تداخل د خطوط وهو محال او تداخل د خطوط ما شاء الله دا وسوي لان كل خطين مجموعهما اعظم من الواحد تداخل د خطوط ولدا باطل دی وای دا زکه چې د خط چې کما ما بین مجموعه ده به اعظم وي د خط نه د خط چې کما ما بین مجموعه ده به اعظم وي د چانه معنا دا چې طالبان وګورئ ما دوه لیکلي کړي د دې دواړو لیکرو په منځ کې چې کما خالیګا پاتې ده نو دا رښتیا وای د دې خطینو نه اعظم ده کنه ده دا وای دا نو د دواړو خطینو مابین کې چې کومه مجموعه ده به څنګه وي اعظم او د تداخل په صورت کې څه شی لازم شو ا مجموعه څه شو ختم شو کنه دا وای چې لئن كل خطين ځکه د ارض خطونو مجموعه چې کومه د اعظم من الواحد دا بلوی وي د چانه د واحدنا والتداخل يوجب خلافه او که تداخل لاغه نو دا ثابته د خلاف به مجموعه ټوله ختمه کا دا څه شی ورپسې هذا خلف دا څه شی لازم شابه خلاف مفروض ځکه د دواړو خطینو په مابین کې مجموعه اعظم و د دینه او څه شی لازم شو خلاف مفروض ولې ځکه چې لاندې سطح بر لاندې نو خطوط په منځ کې څه تداخل هغه مجموعه پاتې شو نه وای هذا خلف څه شی لازم شلو خلاف مفروض ولا جائز دا خبرم جائز نه ده ان يحجب چې سدي وګرځي مانع چې دا دي مانع شي
ولی والا کدا سینشي مطلب ته مانع کی لن قسم الخط في جهتين تقسیم بشي خط شابه دو جهتين کی ولی لان ما يلاقي منه زکا اغه حصہ او اغه طرف چې ملاقات کوي د دې خط نه احدهما یو د دې دواړو نه غیر ما يلاقي طرف الاخر دا جدا ده د اغه نه چې ملاقات کوي د دې بل طرف سره یعنی د خط هغه حصہ دی خو کاری سب د خط هغه حصہ چې کومه ملاقات کړي د بر سطح سره هغه غیر د هغه نه چې د خط د لاندې اجزاو ملاقات کړي د لاندې سطح سره غیر دی کنه دی دا غیر دی دا وی لان ما یلاقي منه احدهما زکا هغه حصہ چې ملاقات کوي د دین یو د دې دواړو نه چې مطلب یو د دې دواړو کوم برانه او لاندې حصہ غیر ما یلاقي دا جدا ده د هغه چې ملاقات کړي د هغه بل طرف سره وهو محال که تقسیم قبول کړو په جهتینو کې دام څنګه دي ځکه چې خط صرف په طول کې تقسیم قبلي او په عرض کې دا د دین لازم شلو چې تا د هیولانه خط جوړ کړو نو تقسیم قبول کو پچا کې په دوه جهتینو کې څنګه چې د خط د پاره په دوه جهتینو کې تقسیم باطل هیولانه خط جوهري جوړول پته ولګي چې هیولا تقسیم نه د په جهته واحد بس ته طالبان عبارت وضاحت شته ان شاء الله به هم کو